بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 211 دی او الدرس الرابع والخمسون 54 نمبر درس دی. په نن درس کې ان شاء الله موږ تمرین حل کوو. په تمرین کې موږ له صرف یو سوال را کړی دی، ترجم بالعربیه. موږ له د پښتو جملې را کړي وي، تاسو د دې نه د عربی جملې جوړې کړئ. ترجم دا د امر صيغه ده، ته ترجمه وکړه بالعربیه، عربی کې، عربی ژبه کې، ٹھیک شو. نو عربی کې ترجمه وکړه. نو دی خوا ما دلته لیکلي د پښتو جملې او دی خوا مې ورته لیکلي د عربی جملې. د پښتو جملې را کړې، میدان کې لس سړي دي، میدان کې لس سړي دي. نو فل میدانی، فل میدانی، نو دا ګوره فا حرف جر دی، میدان مجرور دی. نو اول به د مجرور معنی کې، رستو به د حرف جر معنی کې. میدان کې، میدان کې عشرة رجال، عشرة دا عدد دی، رجال معدود دی. دا عشرة مضاف او دا عشرة عدد چې دا مضاف شو او دا معدود رجالین چې دا مضافره شو. او رجالین چې دا د رجلون جمع ده، د رجلون، ٹھیک شو. رجلون معنی ده یو سړی، رجالین معنی ده دلته ورته مخې ته عشره لیکلي وي نو بیا معنی ده لس سړي، او که عشره ورته نه لیکلي صرف رجالون راځي نو د رجالون معنی ده ډیر سړي، د دریو نه زیات سړي، ٹھیک شو. درې یا زیات، درې یا زیات سړي. نو فی المیدان، میدان کې عشرة رجال لس سړي دي، لس سړي دي. باغ کې شپږ هلکان دي، باغ کې شپږ هلکان دي. فی البستان، فی البستان باغ کې، فا حرف جر، البستان مجرور، نو د مجرور معنی به مخکې کې، د حرف جر معنی به وروسته کې. باغ کې ستة اولاد، اولاد چې دا د ولد جمع ده. ولد معنی ده یو هلک، ولد معنی ده یو ولد، یو هلک، او اولاد معنی ده ډېر هلکان. نو مخکې ته ستة لیکلی دی، ستة، سته شپږو ته وایي، سته شپږو ته. ستة اولاد، ستة دا عدد دی، اولاد معدود دی. نو دا عدد چې دا مضاف دی، دا معدود ورله مضاف الیه دی. نو ستة اولاد شپږ هلکان دي. فی البستان باغ کې ستة اولاد شپږ هلکان دي. فی الفصل، فی الفصل فصل کې، درسګاه کې، درسګاه کې، کلاس کې، جماعت کې. فی الفصل جماعت کې، درسګاه کې یا کلاس کې. الان اوس، اوس. فی الفصل الان، فی الفصل الان په درسګاه کې اوس، درسګاه کې اوس، په دې وخت کې، دې وخت کې. تسعة طلاب، تسعة نهه، تسعة نو، نو نهه، طلاب طالب علمان دي. نو دا طلاب چې دی دا د طالب جمع ده. طالب معنی ده یو طالب علم، طالبون، او طلاب معنی ده ډیر طالبان. خو مخکې ته دا تسعة عدد راغلی دی نو معنی شوه، او طلاب دا معدود دی. نو تسعة معنی ده نهه، طلاب معنی ده طالبان، ٹھیک شو. نو دا تسعة عدد دی او دا طلاب معدود دی. نو عدد مضاف دی او دا معدود دا مضاف الیه دی. ها د جماعت، د جماعت څلور دروازې دي. د مسجد جماعت څلور دروازې دي. للمسجد، للمسجد د جماعت، د لیلام جاره معنی مونږ کوو د، ٹھیک شو. او یا مونږ معنی کوو د پاره. خو دلته کې د ملکیت معنی به ترې اخلو، نو د ملکیت معنی کې بیا راځي د جماعت. نو لام حرف جر دی، مسجد دا مجرور دی. نو د جماعت اربعة ابواب، اربعة عدد دی، دا معنی دا سلور. ابواب دا معدود دی، ابواب معدود دی، دا مضاف الیه دی او جمع ده د باب. دا ابواب چې دی دا د باب جمع ده. باب معنی ده یوه دروازه، ابواب معنی ده ډېرې دروازې. خو د ابواب نه مخکې اربعتو راغلی دی نو معنی ده څلور دروازې. نو دا اربعة عدد او ابواب معدود، او دا معدود مضاف الیه دی، او اربعة دا عدد دا چې دی دا مضاف دی. نو اربعة مضاف او دا معدود ولا مضاف الیه دی. للمسجد د جماعت اربعة ابواب څلور دروازې دي، اربعة ابواب څلور دروازې دي. اوس وایي زما درې ورونه دي، زما درې ورونه دي. نو لی معنی ده زما، لی معنی ده زما. ثلاثة اخوة، ثلاثة عدد دی، اخوة معدود دی. ثلاثة مضاف دی، دا عدد، او دا معدود چې دی دا مضاف الیه دی. نو دا معدود جمع ده د اخون. اخون معنی ده یو ورور، اخون معنی سره یو ورور.
ٹھیک شو او اخوانی معنی د دوه رونه او اخوتن معنی د ډیر رونه نو دلته وایي ثلاثه اخوتن ثلاثه عدد مضاف او اخوتن معدود مضاف الیه نو لی معنی د زما ثلاثه اخوتن درې رونه دي مدرسه کې څلور خادمان دي مدرسه کې څلور نوکران دي خادمان دي ٹھیک شو چپړاسیان ورته هم وای خو دا چپړاسي نوم مونږ پښتانه لږ ډېر سپک ګڼو حالانکې اردو کې نوکر ته چپړاسي وای او په عربی کې ورته خادم وای نو مونږ هماغه د خادم لفظ لږ غونته کې درون استعمالیږي نو مونږ به هماغه لفظ استعمالو مدرسه کې څلور خادمان دي خادمان خدمت کوي خدمت کوونکي دي نو فی المدرسه مدرسه کې اربعه خدام نو اربعه عدد مضاف شو خدام معدود مضاف الیه شو دا خدام چې دا د خادم جمع ده خادم معنی دا خدمت کوونکې خدمت کرنے والا ٹھیک شو نو د خادم جمع خدام دی خادم معنی دا یو خادم خدمت کولو والا او خدام معنی دا ډیر خادمان نو دلته ته مخکې اربعه راغلی اربعه خدام نو دا اربعه خدام معنی د څلور خادمان یادو ساتئ کله چې عدد د دریو نه زیات وي که نه د دریو نه واخله لسو پورې عدد هغه به مؤنث استعمالیږي او دا معدود به ورله مذکر استعمالیږي چې کله معدود مذکر وي نو عدد به ورله بیا مؤنث راوړي چې معدود مذکر وي که نه نو خدام دا مذکر دی نو اوس به ورله ته دا اربعه چې دی دا کم عدد دی نو دا به ورله مؤنث راوړي او دا خدام چې دی دا کم عدد معدود نو دا به جمع راځي چې د دریو نه زیاتېږي درې یا د دریو نه زیات نو بیا به جمع معدود به بیا جمع استعمالیږي او مضاف الیه به وي نو فی المدرسه مدرسه کې اربعه خدام څلور خادمان دي څلور نوکران دي یا څلور خدمت کوونکي دي د جومات مخې ته یو میدان دی د جومات مخې ته یو میدان دی امام معنا د مخې ته سامنے اردو کې وي سامنے مخې ته امام المسجد د جومات مخې ته امام المسجد معنا د جومات مخې ته امام مضاف ته المسجد مضاف الیه دی امام ظرف دی او دا مسجد چې د جومات مخې ته نو امام المسجد د جومات مخې ته میدان معنا د یو میدان میدانان معنا د دوه میدان ثلاثه بیا د ثلاثه د میدان جمع ورله بیا استعمالیږي ٹھیک شو نو امام المسجد د جومات مخې ته میدان یو میدان دی میدان معنا ده یو میدان ٹھیک شو د محمود 15 بچی دي د محمود 15 بچی دي لمحمود د دې لام جاره معنا ده د دې معنا خلق د پارم کوي خو دلته به موږ د ملکیت معنا اخلو نو لمحمود د محمود 5 اطفال 5 اطفال بچی دي د طفل جمع اطفال دی طفل معنا د یو ماشوم طفل معنا د یو ماشوم ٹھیک شو اطفال معنا د ډیر ماشومان نو دلته ورته مخې ته 5 شته 5 عدد موجود دی نو اوس مراد شو 15 ماشومان لمحمود 5 اطفال د محمود 15 ماشومان دي 15 بچی دي زما لاس کې اوه کتابونه دي فی یدی ید لاس ته وایي او یا معنا ده زما نو فی یدی زما لاس کې نو دا ید مضاف دی او دا یا ولا مضاف الیه دی نو د یا معنا ده زما او د ید معنا ده لاس زما لاس کې 7 کتب اوه کتابونه دي کتب چې دا د کتاب جمع ده د کتاب جمع کتب دی نو کتاب معنا د یو کتاب کتب ډیر کتابونه خو د کتب معدود دی د دنه مخکې عدد موجود دی نو اوس به موږ وایو اوه کتابونه نن درې طالبان غیر حاضر دي اليوم معنا د نن اليوم 3 طلاب اليوم نن ورځ 3 طلاب درې طالب علمان 3 عدد دی مضاف دی او طلاب معدود مضاف الیه دی نو 3 طلاب درې طالب علمان غیر حاضرین غیر حاضر دي غیر مضاف ته حاضرین مضاف الیه دی نو ته به چې په د باندې خو زبر دی نو یادو ساتئ د
چې کله جمع یې کنه جمع نو د هغه حالت رفعي چې دی واو سره او حالت نسبی او جری هغه یا سره وي یا ما قبل مکسور وي ٹھیک شو نو حاضرین حالت نسبی کم حاضرین وي او حالت جری کم حاضرین وي نو دلته اوس حالت جری کې حاضرین لري ٹھیک شو نو غیر حاضرین معنا غیر حاضر دي نو دا وګورئ زمونږ تمرین حل شو په تمرین کې دا یو سوال راکړو ترجم بالعربی عربی کې ترجمه وکړئ نو عربی کې ترجمه وکړه نو امید دی چې تاسو په دې پوه شوي راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام